زه تا ته اوس کوم مولانا صاحب ګل چاهت خبري هغه خپل نوم په ځان باندې ماویه کې غوښتو پیژنې کله پیژنې چې کوم ملګری سوشل میډیا استعمالي اجرا نوم ورته اخلي اجرا ته خبري هغه اجرا چاته وایي ته د اجرا تعریف نه خبري تا کتابونه ویلي کنه صرف اعتراضونه کوي راشه ما سره کېنه زه تا ته د اجرا تعریف وکم الله پناه کې لاړو په شاه سوار باندې تبلیغ والا محنت وکړو هغه شاه سوار په اواز سره رسول خلک گمراه کېدل نن هغه اواز باندې ناتونه ویل کېږي تلاوتونه کېږي نن هغه اواز باندې د الله رسول خبره کېږي کنه کېږي تاسو ته نو ته دا غینه خبري چې هغه جوړا دي راشه ډیرو دا چې تا وته اجرا ویل هغه نن ودونه مو کو بچیم دي ودونه کړي او بچیم دي راشه ما سره چشمتیز ګواهان شته او د تخیم په کوته باندې دي کې برکات ګران محترم سامعین تاسو د صاحب دا خبر واوریدلې دا خبره کړې ده چې دا کم معاویه ورور چې د اجرا نه دی او تاسو د اجرا په تعریف باندې پوهیږئ نو زه د خبرې جواب یې ځکه کوم چې د شریعت مسله غلطه بیان کړې ده او دا زموږ لازم دي چې موږ د دې د خبرې وضاحت وکړو د ټولو نه اول نمبر زه دا خبره کوم چې یاره د اجرا تعریف سره دی د اجرا تعریف ته نه درځي د اجرا تعریف موږ د ځانه نه کوو موږ به د کتابونو نه ماتحت کوو چې کوم علما کرامو کړی دی کوم شریعت تعریف کړی دی د شریعت طرف د شریعت علماو کړی دی هغه تعریف موږ بیانوو د ټولو نه اول نمبر زه ستاسو د وړاندې کتاب پیش کوم فتاوی شامی والا د هغه فتاوه ده هغه کتاب دی چې د احنافو په نسبت باندې ټولو نه معتبر او د ټولو نه غوره او مقبول کتاب دی د دې حواله تاسو در کوم د 10 نمبر جلد دی دا د خنثی مشکل لپاره دوه علامات بیان کړي دي دو قسم علامات یو هغه قسم علامات چې هغه د بالغوالي نه مخکې دي چې خنثی مشکل بالغ نه او یو هغه علامات چې دغه پس د بلوغ نه دي چې خنثی مشکل بالغ شي نو د علامات دا خبره په یاد ساتئ د دې نه مخکې انسانان دو قسم دي زنانه نارینه د زنانه لپاره الله تعالی جدا احکام بیان کړی دي مقرر کړی دي او د نارینه لپاره هم الله تعالی جدا احکام بیان کړی مقرر کړی دي کم چې خنثی مشکل له نو آیا اوس د نکاح کولای شي کنه شي دا مسله به کې سره وضاحت دي کوم مسله د لپاره دا چې خنثی مشکل سی شي توای نو خنثی مشکل چې کله د بالغ نه وي نو خنثی مشکل وای چاته خنثی مشکل فتاوی شامل 10 نمبر جلد او صفحه نمبر دا 477 نمبر صفحه ده دی وای او هو ذو فرج و ذکر خنثی هغه چاته وای چې د اغا د نارینه اندام اومي او د زنانه اندام وي هغه ته خنثی ویل کی اوس په دې کې بیا د مخکې د روسه تحقیق کړی دی چې یاره خنثی څه ته وایي خنثی مشکل څه ته وایي نو خنثی مشکل هغه انسان ته ویل کېږي چې په هغه کې د زنانه اندامونه هم وي او د نارینه اندامونه پکې هم وي یعنې مقصد دا چې په دې کې علامات د زنانه هم وي د نارینه پکې هم وي او دا دواړه برابر وي دواړه ښه صحیح کار کوي نو ته پکې دا حکم نشي لګولی چې یاره اوس دا سړی دی او که دا ښځه ده نو دلته ته بیا خنثی مشکل ویل کېږي یو خنثی دې ته ویل کېږي چې ښځه خو په ښځې کې د سړي علامات ښکاره شي او نو هغه ته بیا هم خنثی ورته ویل کېږي خو ښځه حساب ده احکام به د ښځې جاري کېږي یا سړی دی خو د مقصد در چې زیات علامات پکې سړي دي خاص بعضې یو علامه بعضې یو اندام د ښځې سره مشابه دی نو دته هم خنثی ویل کېږي ځکه چې مشابهت یې د زنانو سره سره راغلی د بل جنس سره خو نه زیات چې دی نو غالبه پې د نارینه ده نو د دې وجې نه دته بیا سړی ویل کېږي خو خنثی دی او احکام د سړي به جاري کېږي هغه چې یاره پای کې علامات د ښځو علامات د سړو برابر وي نو دغه بیا خنثی مشکل دی او د هغه چې پس مخکې د بالغوالي نه وي دوه علامې علما کرام ښایي او هغه دا دی چې کله خنثی مشکل چې دی امتیاز یې کې وړه بول کوي نو دی به ځان ته ګوري چې یاره دی د نارینه په اندام باندې اول امتیاز شروع کوي که نه د زنانه په هغې باندې بیا چې په دې دواړو کې اول نمبر کم باندې شروع کېدلې هغې لره اعتبار دی که چېرته کې د په زنانه په اندام باندې واړه بول کول یا په دې باندې اول شروع کولې په دواړو باندې کېدلې خو په نارینه پای باندې لږې لږې کېدلې د زنانه پای باندې اول شروع کېدلې د زنانه حساب ده که چېرته کې د نارینه په اندام باندې امتیاز یې کولې یا په دواړو باندې کولې خو د نارینه په هغې باندې اول شروع کېدلې دی بیا نارینه حساب دی او زنانه دی بیا نه د حسابه دا پس دا چې کله لا ماشوم وي بالغ شوی نه چې کله بالغ شي هغې دپاره بیا جدا علامات دي علامات داسې دي که چېرته کې د دغې خنثی مشکل ګیره راوختله او د داسې و چې د ښځو سره نکاح کولی شوله نو په دې صورت کې دی بیا سړی حساب دی خنثی دی خو مشکل اوس نه دی او یا د بالغوالي نه بعد د ده سینې راوختې او یا مقصد دا چې د ده سره سړي نکاح کولی شو د ده سره سړي نکاح کولی شو نو په دې صورت کې د بیا ښځه حساب ده او خنثی دی خنثی مشکل بیا نه دی اوس چې کله په دې کې داسې علامات ښکاره شو چې هغه علامات هم د ښځو ول هم د سړو ول پس د بالغوالي نه لکه مثال په طور خنثی مشکل بالغ شو د هغه سینې راوختلې او داسې شو چې یا د ښځو سره نکاح کولی شو سینې هم راوختې
نو سینې چې دا خو د ښځو علامت دی او د ښځو سره نکاح کولی شو، یعنی مقصد دا چې مردانه قوت د دا مضبوطو، نو دا خو د سړي علامت دی. نو په دې کې دی بیا خنثی مشکل دی. دغه کم معاویه ورور چې دی چغې وباسي چې زه سړی یم زه سړی یم، او دا د مولوي صاحب هم دا خبره کړې ده چې یاره د خنثی چې دی نو زه به ته وښیم دوی ورته خنثی وایي او هغه د خلکو سره ودونه کړي دي، بې بچي شوي دي او دوی ورته اجړاګان وایي. صاحبه د هغې مونږ خبره نه کوو، خو په دې کې دواړه علامات د سړي دي او علامات د ښځو د سړو د دواړو پکې دي، دی خنثی مشکل دی. اوس دا خبره چې آیا خنثی مشکل چې دی د چا سره نکاح کولی شي که نه، د شریعت مسله دا ده چې کله د خنثی مشکل د دا حقیقت نه وي معلوم شوی چې یاره یا دا ښځه ده یا سړی دی، نو دی د چا سره واده نشي کولی. اوس دا باندې به یو حکم لګي چې یا دی سړی دی یا ښځه ده، نو که یو حکم په ده باندې ولګېدو هله د هغې نه بعد دی بیا نکاح کولی شي. چې کله د حقیقت نه وي معلوم شوی نو هغه بیا په دې سره نه معلومیږي. د حضرت علی کرم الله وجهه په دور زمانه کې یو هجړه او هغه سره یو سړي واده وکړو، د هجړه سره یو سړي واده وکړو، هغه سړي ګواهان پیش کړي یا وغیره، خو ښځې ثابت کړي وو چې یار دا هجړه نه دی، لکه خلک ورته هجړه وایي خو دا ښځه ده، او نکاح یې ورسره کړی. د نکاح نه بعد داسې چل وشو چې د دغې هجړه نه د دې سړي زوی پیدا شو، هجړه حامله شوله او د هغې نه بچی پیدا شو، نو د هجړه په خپله باندې بچی پیدا شو. دغه هجړه او دې هجړه بیا د بلې زنانه سره وتې کړې وه، نو بله زنانه ته هم حامله شوې وه. نو خبره بیا علي رضی الله عنه لاله چې یاره دغه شانتې یو هجړه د دغه سره سړي واده کړی و، د هجړه بیا زوی شوی، د هجړه بیا د بلې زنانه سره وتې کړې، نو بله زنانه ته هم حامله شوې ده. نو یو سړی وی یو سړی او هم د ښځې په شانې کار کول، هم د سړو په شان دي. بیا علي رضی الله راغی او د هغوی د دواړو په منځ کې جدایي راویسته. نو صاحب چې کله د دې دواړو مکمل پته نه لګېدي چې دا سړی دی که یا ښځه ده، نو په هغې پورې به اجلا چې دی نو د چا سره نکاح هم نه کوي. نکاح کول د ده دپاره ناروا دي چې تر څو د ده پوره پته نه لګېدي چې دا ښځه ده که سړی دی. چې کله د ده پته نه ده لګېدلې نو په دغه صورت کې د ده ټول احکام د زنانو دي. احکام د زنانو مقصد دا دی دی به د کور نه بغیر د محرم نه د 3 ورځو نه سیوا سفر نه کوي، دا ول حرام دي. اجړه به د کور نه 3 ورځو نه سیوا نه وځي، دا ول حرام دي. دا نر بچې تل سه روزو کې ګرځي او کوم دی په چلو کې ګرځي، سلوي خورځي د کوره بهر، او سړی ولې چاپیانې هم کوي. مسله ول دا څنګه چې د سړي سره پردې زنانه ګرځېدل حرام دي، دغه شانتي د دې سړي سره د اجرا ګرځېدل حرام دي، دا ناروا دي. د څنګه حکم چې د زنانه لپاره د جمعه ته دراتلو، دغه حکم د دې اجرا لپاره هم دی. او دا سادهګان وایي چې صاحبه دا اجرا نه دی او دا سړی دی، نو صاحبه دا زمونږ لازم و چې یاره دا مسله مونږ تاسو ته واضحه کړې وې. نور دا فتاوی شامي دوی دا څه چې موږ دا ټول فتاوی شامي والے هم ذکر کړي دي، تحقیق الباهر شرح الاشباه والنظائر ده هم ذکر کړي، نور هم دنیا شي کتابونه ذکر کړي دي. خو دا 2 کتابونه مې صرف ستاسو د تسلی دپاره، حوصله افزایي دپاره تاسو ته پیش کړه، او زما دا بیان د مولوي صاحب ته ور ورسوه چې دا خبره ور ورسي. که بالفرض زما خبره غلطه وه یا څه وه نو دته اجازت دی یا بل څوک هم د اجازت دی ما ته د هغې جواب راکولی شي انشاءالله تعالی. نن دا 2 کتابونه دی، بیا به تاسو انشاءالله د کتابونو بمبار وینئ که خیر د الله په فضل سره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.